یو ښځه وه کونډه وه، 4 لوڼه وي. سهار به راووته او به ګرځېده، ضمیر یې نه غوښته چې سوال چا نه وکړمه. ماښام به بیا همداسې لاړ. په 3مه ورځ چې د کوره راوته، لوڼو ورته ویل چې مورې که نن دې څه را نه وړه نو بس موږ به هلاکې شو د لوږې نه. ماښام چې کور ته تله، هېڅ نه و، د شګو یو پنډوکې شګې راټولې کړې او په رومال کې وتړلې، پنډوکې په سر کې خو چې که لوڼو ته نن تشه ورښکاره شم نو دا لوڼې به مې د غم نه مړې شي. چې لوڼو یې لرې نه وکته، ویل مورم جوړ سره راوړه. چې کور ته ننوته، چې پنډوکې یې پرانیستو، پنډوکې ټول د سرو زرو ډک. لوڼو ورته ویل مورې دا څنګه چل دی؟ دا کیسه یې ورته تېره کړه. لوڼو ورته ویل مورې موږ نن پړه کې تېره وه چې مونځ ماسپښین کولو، نو یا که نستعین ټکی راغی، نو موږ خدای ته ویلي چې خدایه تا ویلي دي چې ما نه مدد غواړئ، نو نن مور تا نه مدد غوښتو ته تلې ده. پنډوکې دومره د سرو زرو ډک. په خدای قسم پوی به م نه او رزق به تا پسې منډې. زمونږ یو استاد هغه به مونږ ته د طالبګرۍ زمانه کې کله کله عجیبه لطیفې ویلې. یو ورځ یې وی چې هلکه خبره واورئ، تاسو چې طالبان یې خو چې ملیان شئ نو چرته یارانې دوستانې به م کوئ، خو یو نصیحت مې واورئ، زمام یو ټکی دې وخت کې واورئ. زرګونه کیسټې به م اورېدلي، 40 کالو نه زما تقریرونه م اورئ. زما خولې نه به م دا ټکی نه اورېدلی چې پلانې سړی زما دوست دی. دا م اورېدلي؟ سمینه تا اورېدلي چېرته؟ زما د خولې نه دوست ټکی به تاسو چېرته نه اورېدلی، ځکه چې زما دوست شته نه. ما تر اوسه پورې چاته دوست ویلی نه دي. اگر چې تاسو به پړه کې پې خفه م یئ که نه چې دا خو مونږ هم تا دوست ګڼو، پلانې او ډینګړې، ما ګڼئ او نه تاسو ګڼم. مونځ کوئ او لار لنډوئ. د دوستۍ اهلیت تاسو کې م نشته او د دوستۍ اهلیت ما کې دا اهلیت شته چې ته د نیمې شپې راشي او زما دروازه وټکې داسې او زه درته راوځم. څوک دی؟ جی ستا پلانې اشنا دی او ما سره هیبت چې په دې نیمه شپه دته څه تکلیف جوړ دی، دا هیبت به در سره وشي. دا به وایي چې په دا وخت څه کوي، ورشه ورته چې وده دی. زه به دا ویم دا اهلیت یو کس کې و، نیمه شپه وه او دوست یې راغی، دروازه یې وټکوله، خبر ورغی پلانې دوست یې راغلی. هغه کې سوچ وکړو چې د نیمه شپه کې زما دوست ته څه تکلیف پیښ، راته ښکاري پیسو ته یې ضرورت دی، نو بکس ته یې منډه کړې ده، د پیسو بټوه یې راغستې ده. بیا سوچ ورغلی دی چې راته ښکاري چېرته دشمن پې حمله کړې ده، نو منډه کړې ده، ټوپک یې راغستی. بیا سوچ ورغلی چې ښځه یې مړه شوې ده، هسې نه چې ښځې ته یې شوی، چېرته واده په دې شپه کې نه غواړي، نو پاسېدلی دی، وینځه یې راپاسولې ده، خپله وینځه چې پاسه مخ لاس وینځه ځان تیار کړ. وینځه یې د لاس نه نیولې، ټوپک ورسره دی، بټوه یې په جیب کې اچولې ده، ورته راو. دوست ورته وایي چې یار دومره لیټ شوې، زه ګنټې نه ولاړ یم. هغه ویل خفه نه شې، معافي غواړم. ستا خبر چې راغی چې پلانی یار دې راغلی دی، نو ما وی چې جوړ پیسو ته ضرورت پېښ شوی، نو بکس نه مې دا بټوه راغسته څه وخت په دې ولګېد. بیا مې خیال راغی چې چا دشمن پې حمله نه کړي، ټوپک مې راغستو څه وخت په دې ولګېدو. بیا مې سوچ راغی چې هسې نه چې ښځې ته یې شوي، دا وینځه مې راپاسوله، مخ لاس مې پې وینځل تیاروله مې، نو څه وخت په دې ولګېدو. عزیزه که پیسو ته د حاجتي دا بټوه ده، که دشمن دې در باندې حمله کړي، دا ټوپک مې راغستی ځه چې ورپسې روانېږو. که ښځې ته دېړه شوی چې په دې ټکي د دې وینځې سره د نکاح وتړم او در په لاس یې کړم چې بویې ځې، دې 3 څیزونو کې د هر یو چې تکلیف پېښ شوی، نو دا مې تیارولو، وخت رانه ولګېدو. هغه دوست ورته څه وایي؟ او ورته وایي والله که نه مې پیسو تاجر، نه را باندې دشمن حمله کړې، نه مې ښځې ته ضرورت پې، خو پروتم په کټ کې خوب نه راتلو، ته را یادېدې، ته مې ولیدې، زه تم سمله او زه به مس په آرام خوب وکړم. داسې به پیدا کوي چېرته؟ زه داسې یم، تاسو به داسې وکئ، نو په آرام کښېنئ. دوستي کم ځای ده، لارې لنډوئ. نن د 11 بجو نه یو راځي واده ته روانم، خدای دې ووایي خو څه وکړو چې نظم بده ده، د هغه کور وران شو. خیال دې راغی د 11 بجو نه تر 12 نیمو پورې
سو کسان می ولید چې اټکم ودونو تتری کورونه ولورا دانن ودونو تاسو ټول ولتلی او دا به محسوس کړي چې وختم ضایع کو سو کې چې نظم بد بیا خپکیږي دا زمونږ زمانہ دا تعلقات دي دا مړی ژوند کمړی لدرشین ویا پلانې مړو یاره سوکو کلی ولیدا چې نظم بد دا دواله تلم جنازې لته وادل تری ځان می ورته خو د روټای می ونه خوړه خبره ده کنه چې دوستی مستی نشته ټال وحشیان په دې زنګلو کې تاسو د زناورو دوستی چرته لیدلې ده پیمانه وای پیشو ګیدړ سره دوستان کې دی شي ها میلوز مړی چرته دوستان کې دی شي خلاص د بری کار دی چې د کم زناور په بل زناور وسرسي نو غوخي خوري دا څه ده کنه دا بنی آدم نه دی دا ټول زناور دی دا چې سلک سر شړای را شړای په یو لوس بلې وس نه بریږي لاس په نرسي کې نه کور ولا ورانه فی الحال وګورئ په کابل کې الله روس تباہ کړ نجیب لری شو ملک بالکل هموار او صفا پروت ته اوس مشران په خپلو کې په تخت نه جوړي نن یو سړی اوس راغلی کابل ته تللی دی وزیر اعظم سره ویل په خدای قسم 4 غنټې مې تګی تي اوبه نشته بجلی نشته په 100 روپۍ یو روټۍ نه ملای خلق لګیا دي د لوګي نه تړپیاویږي لګي اوبو پسې تړپیاویږي لګیا دي د کلو کورونه داسې ډاګه پراته دي دوی په خپلو کې فی الحال لنچرې او ټوپې او ټینکونه چلیږي جګړه اوس په تخت جګړه اوس په دی ده چې پښتون به باچا کیږي او کا فارسیوان به باچا کیږي والکه دا پښتون او فارسیوان ټول د آدم علیه السلام اولاد نه دی که سړی د قوم او د ملک خیر غواړي زه وایم په پاکستان کې دی سپی باچایي خو چې دا پاکستان چرته د سړیتوب ساه وایي او غریب پکې چرته د سړیتوب ساه وایي دې سره زمونږ څه کار نو نن جګړه په اقتدار او پتا لکه پاکستان کې 2 جګړې نه ختمي یو د خېټې او یو د اقتدار جګړه 2 کاله وشو چې پاکستان کې دا جګړه ده چې تخنې ته کوشه چې زه پکېنم چې بل راشي وي تخنې ته کوشه چې زه پکېنم چې بل راشي وي تخنې ته کوشه چې زه پکېنم ورشي په بټخېله کې لغوندې پښتنه وکړي ورشي په مردان کې لغوندې پښتنه وکړي بټخېله والا ته ټوبېلونه بوتلیو برمه مرمه بوتل را بوتلې وي چې رورا ټوله بټخېله بو بش نه پکې بټخېله شته او نه پکې وبشته چا پکې مردان کې د بجلی ستنې اچولې وي چې رورا ملک په ټول بجلی هغه ستنې ته ټولې واپس راوړي دا قوم د خدای په غبرګو سترګوړون کې 40 کاله کې دوی د سړی زامن نه پرون دا بالا ماڼۍ او کوټلې او ارباب لنډه دا دوکه کړي چې ورونو ما کامیاب شم تاسو ته رنگ سور ټیپر پشان سور وکم اوس په لنډه باندې یو د ګډې زوی ناراضي چې دا د لنډه سرک خلګو ګوري هغه ورځ می هغه منبر خان ته وی منبر خان ته ما دا کوټلا محسن خان بوت ډیر ضروری و چې په دې ګټ کې دی ولګولو په سرک کې دومره کډی دي بیمار خو پتلې نشي کلمې د خلې نه بار روز په دغه ګټ چې تاویږي کوته وګورئ دغه سي کوتي د دوی پسینو کې وشه هغه لا سړې نشته نه صدر ته کوم سره دي دومره نه هنچې په پکې اچي لګیا په دې کې څه کوي کوي چې دوه بونی کاسي پکېږي په کپړه کې دی او بوس کم دوه بونی کاسي په نیمه کې پیپ کې کېږي په دې پلاستیکستان کې په دویم ورځ به باندې او دریاب به په سرک روان نو دا کول هم توبونه د پاکستان هغه خلکم اوس بداسي ویر التم جوړی لکه کوم ویر چې دلته جوړ د دې ملک خلکی سبب بیا دغه پرتګیستري غډېږي ما تاسو ته دا قوم خدای پیژندل قوم دی اورانی ولې قوم دی پروند د بل ورځې د دې علاقې او دواله کان تیرې د وی سیاري په ګون ماته هم داسې غلي غندیو کته مې اورمېګم مات شه ما خو کتلی یې پاغه کرنده او ټاټکی باندې اورمېګم مات شه هغه په دې ګرمای کې او په دې جمی کې چې کمی پیسې په دې ګټلې بیګاله په دې ورکوي اورمېګم مات شه
نو دې قوم باندې آسمانی آفت پکار چې دا تباش. نن مسلمان ملک د سړی زوی کیږي نه، هغه لوبې در کې امریکا کوي لګیا دی، هغه لوبې. ستا د وزیر اعظم چې پرون په کابل کې د 50 کروڑ روپو او د ټنونو غنمو اعلان وکړو، دا ورته ویلي چاو دنه دا تپوسو کوي او ورکوي به څوک. دغسې اډې به هلته جوړېږي لکه دلته چې د بډهبېرې بیس جوړ کړی و. امریکا پتا کې اسلامیک بلاک جوړول نه غواړي. کم مسلمان چې لږه سره سترګه وښي نو سترګه ترې وباسي. نو دا ټولې لوبې در کې دا بدماش ملک کوي چې نن په ټولې دنیا لویه بدماشي د امریکې ده. هغه لوبې تاسو او مونږ یې خورایو نه یو. نو ماما چې څه وایي خدای دې چرېم خفه نه کړي، خورای به هغه مني خامخا. پوهېږو نه په ځان. تاسو دې ته په خبره پوهېږئ نه، دې ته خیال کړئ چې کله خبره د اوجړي کیمپ وغیره ذکر شي، امریکا ترېټ ورکړي چې ها ایټم بم، دوی نه جي مونږ ایټم بم چرته جوړو. نه جي نه، توبه استغفار. مونږ څه کار 42 کال کې نن پاکستان ایټمی هتیار یا ایټمی بم ولی جوړ نه کړ، ځکه چې ماما په خفه کی. تا سره د ایټم بم وینو، ما سره دی ولی نه، زه دی ولی نه جوړو. نو عزیزانو عرض مې داو چې نه اسلام شتا، نه مسلمانی شتا، نه منځونه شتا، نه روزه شتا، نه حج شتا، نه زکات شتا. اجی دے، نہ روجدار دے، نہ منزگزار دے، نہ زکاتی زکاتدار دے. ایس چاکے چے درد نو، چاکے چے درد وہ دے اسلام. پیغمبر صحابہ تو وی چې او صحابہ هغه سړی درته وخیم چې ټول عمر خدای او سره او ما سره دشمنی کړي او په 15 منټو کې جنت ته لاړ. صحابه اریان شو چې یا رسول الله دا به څنګه سړی، جنگ شروع ده، یو کافر را منډه کړه د کافرانو د صف نه او د مسلمانانو په صف کې کلمه وویله، لا اله الا الله محمد رسول الله وی، او د مسلمانانو د طرفه په ورغه. خو چې ورغه په 15 منټه کې په تور او لګېدو، سره قلم شو. پیغمبر په لاش ودرېدو او صحابه ته وی چې ادا سړی دی چې په ټول عمر کې خدای او رسول ته بد ویلي دي، منځ او داسې نه دی کړی، خو چې راغی او د دې طرفه شو ایسې نه وکړي او جنت ته بځي. تاسو به هر څه کړي ماما او دوزخ ته بځئ که خدای ته منظوره وه، هر څه به هم کړي، منځونه به هم کړي، دا تندي به هم صاحبه داسې سولولي، یو سړی او دا تندی به په دې ځمکه پورې سولول. مونږ هغه زمانه کې رامداس کې اوسېدي، خو چې تندی به په صف کېښو نو داسې به کړو. ما ورته ویل چې یہ کی کر دی، میں تھکیوں مل نے. ما تو وی چې منه سنو ہے کہ ایتھے محراب لگ جاوے تو دوزخ دی اگ آرام ہو جاندی، چې پتندی کې محراب ولګي نو د دوزخ اور په آرامیږي. نو ول زکه دا تندې مګم چې محراب می ولګي، مالداس چلو کا چې سیخ گرم کا داغ والا ورکا چې محراب ماما په محرابونو نه دا. کلیئر کٹ آرڈر دے، کلیئر کٹ صفا. ان اللہ لا ينظر الى صورک، اللہ ستا شکل ته نه ګوري. سنت ته اغستی دیو صاحب ګمنز دیواله دا دا بازی ګری والا داسې دا چې باب سنت دیواله او بابره دکړو صاحب. ها لا ينظر الى صورکم، ستا شکل ته خدای نه ګوري. ولا ينظر الى اعمالکم، نستا عمل ته ګوري چې مصلی دی په وګا چولې دا صاحب جمعه تر روان یو لوی مسواک دی په جیب کې ټوم دیتم نه ګوري څه شیتا. ولکن ينظر الى قلوبکم، الله ستا زړه ته ګوري چې ستا په زړه کې زما متعلق څه دي، زړه کې دي څه، ستا زړه کې زېما او کزړه کې د شیطان شکل نکل ته نه ګوري. زړه ته زمونږ زړه کې څه دي، زمونږ زړه د خدای کور دی او که زمونږ زړه د شیطان کور دی. وجنا عزیزان سوچ وکړئ، مونږ ایاک نستعین پرېښی دی، د الله نه امداد مونږ پرېښی دی. مونږ امداد د بنده نه غواړو، چې د بنده نه امداد غواړو نو رسوا او ذلیل شو، شرمنده او رسوا د زمانې شو. الله دې امان راکړي. نو مونږ کې چې و ایاک نعبدو و ایاک نستعین، نو د نستعین په معنا ځان پوه کا چې د الله نه سوا بل څوک دی چې مدد ته وغواړم. مونږ خو نن دنیا پسې لیونیو، ضمیر خرڅو، ایمان خرڅو، دین خرڅو،
ارڅ خرڅو خو دنیا طلبو. یا کنستعين چاته وای چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سیری شي، چا چې دړنه خدای منلې مارغان د پوسټ ماسترای کار کوي، چا چې دړنه خدای منلې هغه اور چې نمرود پشپګ میاشتې کې جوړ کړو، هغه لرګي چې ابراهيم عليه السلام په کې چولو پشپګ میاشتې کې هغه انګار تازه شوه. دا به څومره اورو ماما تاسو چې چرته یو جومپړای باندې اورو لګي د خپل منډي ملیدلې دي انا اورو لګيګو رستنه ګور بل رامنډي کله شربرګیټ ته شربرګیټ والا جراري شه جومپړای سوځېدلی منډي ملیدلې دي خپل یو غنټه اور لګېدلې ده شربرګیټ راغ ټنګا 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 هلا اور لګېدل هلا شپږ میاشتې اور لګېدل او نمرود تازه کړو انګار یې ابراهيم عليه السلام چې پکې چولو شپږ میاشتو انګار دے. ابراهيم عليه السلام وی زبور ته بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود. ابراہیم عشق کو وروے دنگل عقل خوئی چالے کا سوچو کا اور تسنگا ٹوپ کے نو عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی، عقل پا بام ناس تو تماشائے کولا عشق پکے ور ٹوپ کرو. نمرود سوک دے چی ما اور کے واچی اچی چاویلی دی چی ور ٹوپ کا ور دنگا خو چی دا اور دے منزلے ور ٹوپ کو اور سرت سے چلو شو خواہ تا یا کنستعین باندے عملو کو اور تا دے ٹوپ کو فوراً اور تا حکم شو یا نارو کونی بردم و سلاما، اے اورا یخ و سالم شو چی پا ابراہیم باندے انس وزے چل دیتا وی ایاک نستعین. تاسو پوئی شوئی نو عزیزانو ایاک نستعین تاسو پا منس کی وائی لیکن نم پی ایمان شتا نم پی عمل شتا ټول زبانی جمع خرچو درو. ایاک نستعین دی چی ہوئے اور وردانگا نستاترو اوٹ ملک نند ایاک نستعین مبرر ملک خرار اوران کو او نامے د کارغان و بدنامی ملک سرمایدار و تباہ پیاو ممبر د قومی اسمبلی 1,00,000 نہ پاس خرچ دے د میاشت دا تحقیقو کئی چی دتا میڈیکل بل سمرہ ملاویگی دتا ٹی ڈیا سمرہ ملاویگی او دتا د میاشت تنخواہ څوکړه دا تحقیقو کئی. بیار یو ډلا د وطن خپل ایبنه رونی سی چې ماما ووټ ما در کړی دی یا دې په دغه ځای کې در نشنې او بو باسم او یا مونږ سره نیمه کا ټیک شو خبره ووټ به څنګه به ورته وي بیا غیرته تا خو په پیسو کې ووټ خرڅ کړی دی تا خو 50 روپۍ اغستی تا خو 100 روپۍ په پولینګ سټیشن کې اغستی بیا غیرته ته دا خبره کولې شي تا خو دا پښنو چایو خرڅ شوی په تورو چایو خرڅ شوی په کباب روټۍ خرڅ شوی خټ کېدل الوګان دي دغه په دفتر کې خوړلې دي ته بیا غیرته دا خبره کولې شي زکولې شم چې ما چاله خدای د پاره ووټ ورکړي په دې سپېږمو کې به ورته پړی واچم د سپېغوندې بیا راکاږم ته پوه شئ په خبره باندې تاسو نه شئ کولی تاسو تالی سټي بې غیرته یئ بې ضمیره یئ تاسو نه شئ کولی دې نه ښه یئ اوړه ګران شو ډېر شکر دی غوړي نور ګران شو که خیري شمه غوړي چا سره دي پرون یې ویله اسلام راغی اسلام راغی یغه شمله دین د اسلام آباد نه ورته راغلی دلته دومره توری چې پرېښ وزارت یې پرېښی بیا پکې ورننوت د ماشکیرورو ډولکي ته نه شوټینګې دی بیا پکې ورننوت دا شمله دین ورته دلته نه راغلی دا د اسلام راغی که پېښور فلایټ د اجیانو دغه نه وشو پېښور نه مال دغه اجیان دی خدای پاک زیاتی نه یو اجي سوک ورکړو هغه یو بړون ته ویلې وایي اجي صاحب مړ دی کړه ویل ته څنګه خبر شوې بې اختیوزه چې اجي ویل دا سوک دی د اجیانو بې رحمه بله ورځ یو سړي راته ټلیفون وکړو ویل دعا کوه حج ته روان الله دې امان مال ته ځې حج ته ویلو منظوري مې شوې سره د ښځې روان او کار څه کوي
وای کار څه کوي؟ کار هغه کوي چې دا ماشومان ورک شي او بیا په عربو خرڅ عرب بیا په وخانو کېني او ریس په باندې کوي. تاسو پوه شئ دغه خلک هم حج ته روان. د چا چې د پوډرو کاروبار دی اغیم حج ته تلي. څوک چې د چرسو او د شرابو بزنسمنان دي دام حج ته تلي. ته پوه شئ په خبره. نو دا خلک حجیان یا په دې پیسو حج کی دا روټۍ چې د دې خېټه کې پرتې د دې منځ کی یا دې په یاس کې نستعين باندې پوي. نو عزیزانو د ټول ملک بیړه تباہ ده. د تباہی او د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. الله دې فضل کوي چې کله به یو ګړچ او ټول بنسکور پراته یو تب مان نه خبر او زبطان نه. نو اوسم ستلی راغلی نه دي. سوچ کوي کینی تباہ کېږي. اسلام په دې ناراضي چې د پیښور نه 50 کې سور شو اجیان لاړ. په دې اسلام ناراضي او نه دا اسلام. اسلام په دې راضي چې د خدای قانون د ملک قانون شي. تاسو پوه شئ په خبره څه شي؟ د خدای قانون د ملک قانون. اسلام په دې ناراضي چې قانون دې د لاډ میکاله د پیرنګي وی په پاکستان کې او نامه دې په اسلامي. اسلام په د ملک فیصله دې په قران او حدیث شي. اسلام په دې راضي. خزه دې بند کړي شي په کورونو کې او بار دې نروزي. نن پاکستان به تباکیږي د خزو د لاس غرقېږي به کم دله چې لک په خېټه موړ دی خزه بربنډه کړه. دا سیده کنه چې لک په خېټه موړ دی داغه خزه چې ګوري به دغه چل به کړي. په پوزه دې غوسه شنو لا پوزه دې ډېره بهترینه ده چې دا دې پټکړې ده نوره بربنډه خزه بنډه. نو الله پاک دې صد خیر اسباب دې ملک ته جوړ کړي. د خیر اسباب افغانستان ته د خدای د خیر اسباب جوړ. اوس دې پکې خدای د سکون اسباب پیدا کی او صحیح شرعي نظام دې پکې راولي او صحیح شرعي نظام دې الله په پاکستان کې مراو. دا زمونږ ملک دې زمونږ وطن دې او د دې سرمایدارو د لاسه تباہ کیږي لګیا دې. د دې غټانو د لاسه تباہ کیږي لګیا دې. غریبان پزان پويږي نه. دا چمچي چې دي پزان پويږي نه. د دوی د لاسه سرمایدار حد ته رسیدلی دي او هغه یې تباہ کوي.